حاکم مستدرک علی الصحیحین یو کتاب دی د اهل سنت والجماعت او په دې کې صحیح سند سره د امام بخاري او مسلم په اشراتو باندې صحیح حدیث کې راغلی دی په دریم جلد کې او المستدرک علی الصحیحین کې چې حضرت امام حاکم رحمه الله فرمای چې علی علیه السلام چې د فاطمه بنت اسد بچی دی چې دی ولدت امیر المؤمنین علی بن ابي طالب کرم الله وجهه فی جوف الكعبه او لیکلی فقط تواتر یعنی دا په تواتر سره د اهل سنت والجماعت محدثیننا په تواتر سره تواتر دیته وی چې په دې کې هیڅ شک را نشي دومره محدثین د هغې ګواهیو کی چې حضرت علی علیه السلام په کعبه کې پیدا شوی دی دومره محدثین د هغې شاهدان شي په کتابونو کې ولیکي چې هغې نه انکار نشي کېدی تواتر دیته وی تواتر دیته وی چې دومره محدثین دومره خلک په خپلو کتابونو کې ولیکي چې انکار یا د دروغو نسبت هم پکې نه وي نو امام حاکم مستدرک فرمایي چې حضرت علی علیه السلام په کعبه کې پیدا شو د فاطمه بنت اسد نه او دا خبره په تواتر سره یعنی دومره زیاته ذکر شوی د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې چې دینه انکار یا دې ته د دروغو نسبت کول دا ناممکن دي دا د اهل سنت والجماعت علم دی او د کتاب لیکلی المستدرک علی الصحیحین دې کې هغه احادیث راوړي دي چې کوم امام بخاری او مسلم په خپل کتاب کې نه لیکلي خو د هغې په شرایطو باندې برابر او پوره حدیث و دې کې فرمایي چې حضرت علی علیه السلام د کعبې په منځ کې پیدا شو د فاطمه بنت اسد نه او دا خبره په تواتر سره د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې ثابته ده خو دا خبره موږ تر اوسه پورې چا هم نه کړې تقریبا زما 30 سال یا 33 سال عمر دی او په دې کې تقریبا ما 14-15 سال مدارسو کې حفظ او تجوید او ناظره او علم او دې کې تیر که او داسې اسلامیات ماسټر هم وکړو بی اے سمره بیا کې وکړو اوس ام فیل چې دی اسلامیات دې ټولو کې موږ ته هېچا داسې نه ویلي نه موږ ته پته شته چې حضرت علی علیه السلام کوم ځای کې پیدا شوی موږ ته د کعبې پته نه وه اوس راته تقریبا یو کال نیم مخکې پته ولګېده چې حضرت علی علیه السلام په کعبه کې پیدا شوی که دا نور اصحاب کرام په کعبه کې پیدا شوی اوس به هر ماشوم ته پته وه د هر کور کې به معلومات و چې مطلب دا صحابي ډېر غټ مقام دی ولې دا په کعبه کې پیدا شوی خو اوس علی علیه السلام چونکې د رسول الله د کور سړی دی د کور خلک دي اهل بیت دي هغه په کعبه کې پیدا شوی دی او دا د اعزاز خبره هم ده او کعبې ته هم اعزاز دی او علي ته هم اعزاز دی خو دا څوک اعزاز هم نه مني کمال نه مني دا خو خبره نه کعبه کې پیدا شو که دا بل څوک پیدا شوی نو خلکو به جنډې لګولې په دې ورځو باندې چې په دې ورځ باندې یو صحابي پیدا شوی ډېر مقام ورته حاصل شوی خو د اهل بیتو مقام خلک پټوي نو موږ سره دا سوال کوو چې علما کرام دا خبره ولې نه کوي د حضرت علی علیه السلام د پیدایش ورځ ولې نه مناوئ په دې ورځ باندې دا بیانات ولې نه کوي چې علی علیه السلام په کعبه کې پیدا شوی دا زموږ د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې دا خبر راغلی ده او ثابته ده په تواتر سره چې حضرت علی علیه السلام د کعبې په منځ کې پیدا شو خو دا خلک د اهل بیتو فضایل پټوي کمی وي او خلکو یې نظر انداز کوي الله پاک دې تمام علما کرامو په زړه کې د اهل بیتو پہچان او د اهل بیتو محبت قائم او دائم کی او الله پاک دې پکې راولي وما علینا الا البلاغ المبین